بونی رما د هر چا ښکلې بونی رما ته د هر چا ښکلې ته پر اختیا ښکلې زما بونی را ښکلې زما بونی او ښایست بهر کړې د چتراله ککړه کړته د شیخیاله او ښایست بهر کړې د چتراله ککړته د شیخیاله او دا مازو د ښکل غرونو په ښکلا ښکلې دا مازو د ښکل غرونو په ښکلا ښکلې ته پر اختیا ښکلې زما بونی را ښکلې زما بونی او د چغرزو شهید سروینا د گدیزو د علم غروینا د چغرزو شهید سروینا د گدیزو د علم غروینا دام بیلی په قصو ته د ډېر پخوا ښکلې دام بیلی په قصو ته د ډېر پخوا ښکلې ته پر اختیا ښکلې زما بونی را ښکلې زما بونی رما ته د هر چا ښکلې بونی رما ته د هر چا ښکلې ته پر اختیا ښکلې زما بونی را ښکلې زما بونی را او رستم مردان کپی خبر دے نوهار بابای کاشت نغر دے رستم مردان کپی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو مینوالو استاد په خدمت کې بیا د مهابن نیوز اینڈ ویلاګ نستاد په خدمت کې مخاطب یم د ضلع بونیر سیاحتي مقام مهابن امازون استلګری راغلی چکر د بارا نو هغه سره ملاویږو چې علاقې باره کې وسه تاثیرات لري او سبب ویل غوړي نو راځي چې ملو شو سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څنګه چل خیر جی؟ امن دي. تاسو نوم سره خپل تعارف سره وکړئ. زما نوم رید الله دی جی. چملې نه راغلی مخانانو لري نه خجی په لار باندې تاسو ته څه مشکلات څنګه رااله؟ لاره خو ډیره بهترینه وخت نه چې موږ روانو نو مطلب دا چې لاره پخوا او روډ چې کوم تر کولی روډ خما یو لکه کنه خو لکه د مې پشان د پر روانو. خجی د علاقه در څنګه لګی دا انجوای مکړه ووري موسم دی نو څنګه درته لګی دا علاقه خو ډیره ماشاءالله مزیدار ده خو ډیره پیاده لار ده پکې نو انجوایمنت هم زمونږ شو زمونږ خپل خپل کارو مو شو کنه ستړیم ډیر زیات شو خو لکه ورته چې کومرالو خو مزه مو دی واغستې نه غستړېوال نه ختم شو. ٹھیک دی چې زمونږ د ضلع بونیر د تحصیل مندن زمونږ د اے سی سیب نه د ډي سی سیب نه د علاقې باره کې څه ګیلې معنی لري څه مشکلات تاسو ته ویل شي تاسو نو ګیلې معنی خو ډېرې زیاتې دي خو اول به موږ دا وایو چې د روډ کم دغه چې کم دی یو بیسیک سہولت دی هر یو بچی د پاره یو غټ کس د پاره خو دې ته چې کم دی روډ نشته نه دې ته د روډ دغه وشي او بل دا تفریحي مقام دی د لګې دې یو دغه جوړ کی چې هغه د پاره خلک دې ته راضي او دې ته رابلنه غوړي د ځای په خپل د خلکو د دې ته پر رابلنه کوي کنه نو دې یو تفریحي مقام د لګې جوړول غواړي او بیسیک د لارې دغه دې ته کنه چې لارې د لګې ټیک شو جوړه مهرباني شکریہ. تاسو نوم سره جی خپل تعارف سره وکړئ. زما نوم شاداب شاهد چملې اوسیدونکی ما بانټه چکر راغلیو. خجی د علاقه درته څنګه لګی دا ماشاءالله بس په کاغان ناران باندې بدلو مننو ډېره ښکلې ده بس خو مسله یو دغه ده چې بس روډ ورته نشته پیادل خو 4 غنټې سفر وکړو 3 غنټې په موټر سایکل او بس دې مقام ته راورسېدو. خجی کوم سیلګری چې کوم ټورست شوقیان دي نو هغه کسانو ته تاسو څه غوښتنه کوي؟ هغه کسان د زه دا ویل غواړم کو څوک راغلی هغه تاسو خو په تر بار راشي څوک نه راغلی خامخا راشي او ډېر ښکلی انجوایمنټ دا وکړي. خجی بلاره باندې مشکلات درته روډ سره حساب کتاب دی دلته کې او دا راته وایي چې څه پروګرام تاسو مشکلات خو مونږ ته خیر دا نو چې مونږ یو سټیم نمبر برابر وخت راتلی شو روډ مشکلات دا و چې روډ لپاره څه وشي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. تاسو نوم سره خپل تعارف سره وکړئ د کوم ځای سره متعلق دی؟ زما نوم شمس الله اکبر دی د خانانو ډیری ما د بونیر سره تعلق ساتم.
حاجی دا علاقه در څنګه لګی دا او د ووري څنګه چلې وره انجوای کړه کنه واره خو ماشاءالله ډېره ښکلې وره ده لکه هم ډېره زبردست ده خو بس یو سهولت پکې نشي چې روډ مسله ده ورته بل روډ یې کچم دی نیم روډ دی نیم لار کچه ده بیا وبره حاجی موسم څنګه چلې موسم دلته یخي کنه څنګه او د ضلع بونیر کوم تاثیر مندن چې دی نو د علاقې ته په کوم نظر ګورئ تاسو دا زمونږ ډېر ښکلې علاقه ده او موسم ډېر ښکلی موسم دی ښه یخ موسم دی زبردست او سپیشل هوا لګي ووري هر ټایم چې تاسو څه ویل غواړئ د مابڼ په حوالې سره بیګا په کور کې ټول رایت شو ته پکې نه وې ما دې وکړل ارمانونه ډېر ښه ډېر ښه ډېره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام بدل وایي څنګه چل دی خیر دی شکر الحمدلله جی څه ویل غواړئ د مابڼ په حوالې سره مابڼ په حوالې سره خو بس دا ویل غواړو یاره چې راغلي یو په چکر باندې او روډ مسله ده روډ خراب دی نور بجلی سهولت پکې نشته نور ډېره ښکلې علاقه ده خوبصورت علاقه ده واورې لګېدل دي چکر له راغلي و ډېر سور وکړو ډېر انجوی خو وکړه مزه وکړه او تاسو موږ سره ډېر امداد وکړو تعاون وکړو حاجی د مابڼ په حوالې سره شعر غزل یا ټپه تاسو ډاله کولی شئ وایي د غره په سر مې ورته ښخ کړی وایي د غره په سر مې ورته ښخ کړی لاس مې ښکاره کړی چې پنډز یې چلوم ډېره مهرباني ډېره شکریه السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی ستاسو نوم سره خپل تعارف سره وکړئ زما هم معاذ نوم دی او زه د چملې سره تعلق ساتم خانان ډېر سره دي حاجی دلته څنګه راغلی د علاقه د چا ښودله دا خو بس زمونږ ډېره خوش قسمتي ده چې موږ له الله پاک داسې علاقه راکړې ده بره دا ټاپ دی د مابڼو او دلته ډېره ښکلې واوره شوې ده او نور هم چې څوک څومره دا کتونکي یا دا ویډیو ګوري نو دلته بار بار راشي دا ډېر زبردست ځای دی او ډېره ښکلې علاقه ده ټیک ده جی کوم زموږ د تحصیل مندن چې کوم مشران دي نو دې علاقې ته ترجیح نه ورکوي نو هغې نه څه ګیلې مانې کوی چې د علاقې لپاره څه وکړی شي دا خو چې جی زه د هغې نااهلتوب وګڼم نو بده منئ ځکه چې دا یو ډېره ښکلې علاقه ده ډېر ښکلی ځای دی زموږ دپاره یو ډېر خوش قسمتي ده چې الله پاک موږ له داسې یو ځای راکړی دی او زمونږ د مشران چې کوم دي MNAs MPs چې کوم دي هغه ته ناخبره دي او دلته چکر لا او داسې نور هغې داسې دلته ټور وکړي نو پته به ورته ولګي حاجي وره درته څنګه لګېده وورې موسم دی انجوی مې وکړه که نه واوره خو بس دلته ډېره ښکلې واوره شوې ده او موږ ډېر انجوی وکړه ډېره ښکلې نظارې دي دلته ټیک شو جی ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت جی تعارف وکړئ د کوم ځای سره متعلق دی زما نوم فرید الحق دی او د تنګ پل سره تعلق ساتم او موږ چکر له راغلي یو دلته موږ انجوی وکړه ډېر مزدار ځای دی ډېر زبردست ځای دی حاجي د علاقه ته چا وښودله او علاقه درته څنګه ولګېده یاره موږ خو د ملګرو سره رالو او ځای یاره ډېر زبردست دی ډېر مزدار ځای دی فرید بھائی د علاقې باره کې نور څه ویل غواړئ زه ډېرې خبرې کول نه غواړم یو شعر به ووایم وایي نہ تیرے حسن کی خاطر نہ تیرے ذات کی خاطر نہ تیرے حسن کی خاطر نہ تیرے ذات کی خاطر میں تم سے پیار کرتا ہوں تیرے اخلاق کی خاطر ډېره مهرباني ډېره شکریه تاسو چې دا ویډیو کتله او دا ټول چې کوم ملګري دا ټول پاک د FC ځوانان دي پاک د آرمي ځوانان دي او د پولیس ډپارټمنټ سره هم تعلق لري نو د ټولو موږ یو جهان مننه کوو چې دې علاقې ته راغلل چکر دپاره او دا علاقه یو ټورست پوینټ وګڼله نو ډېره شکریه ادا کوو انشاءالله به دوباره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو اوس ماله اجازت راکوئ د الله په امان